الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. صدق الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. الحديث رواه الترمذي أو كما قال رسول الله. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه مسلم أو كما قال رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف صلی الله علیک یا رسول الله وسلم علیک یا حبیب اللہ. طول من محبت سروائے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا عشق من داقا شکر شکر بچ داشترا سرا يطعم النازي قلتل بتمنو شفاعة مصطفى اشترا سرا. سبحان الله سبحان الله. يا مذهب وطريقة بلا روان ما
يدعدد وجهان واشترى سرانو يسمر منا چه حضور زمون سرکڑینو وان تمہارا دبل چاشترا سران يسمر منا چه حضور زمون سرکڑینو وان تمہارا دبل چاشترا سران داد سامان تڑمائے نبی مختار لزمان دمدینی قطرہ خیر الابرار لزمان طول میری محبت سرون داد سامان تڑمائے نبی مختار لزمان دمدینی قطرہ شفاعت مگوی رحمت منت بگوی رب قیامت بگوی دخل امت بگوی در مہربان جدے در مہربان جدے آقا مخوار لزمان دمدینی پترا خیر الابرار لزمان داد سامان تڑمان نبی مختار لزمان دمدینی پترا خیر الابرار لزمان زحبت اللہ नजरानी आसमान नवाज मुअज़्ज़िज़ मुसलमानों
کسان دي چې د الله جل جلاله یو کامل دوست په ګوند کې موږ تاسو د خپل نبی او رسول صلی الله علیه وسلم په یاد کې راجم شوي الله جل جلاله دې علاقې ته د خپل دوست یوسف خیر باباجي صاحب د برکته ډېر یو لوی شرف ورکړی او د دوی د وفات نه بعد یو کرامت دی چې ستاسو په دې کلي کې علم په حواله دومره رونق دی علماء په حواله دومره رڼا دی الله جل جلاله یو خیشتا صورت او سیرت صاحب مبارک ته نصیب کړو زما د بچپن واقعه دی صاحب مبارک یوسف خیر باباجي صاحب زموږ کلي ته تر پیزو تر کې مروت ته تشریف راوړی او د مبارک هغه وجاهت د مبارک شریعت هغه پابندي د مبارک هغه صوفیه او هغه اولیا اگر چې په بچپن کې د مبارک زیارت زمون نصیب شوی دی ځکه چې زما والد محترم وروسته خو بیا شیخ ګل صاحب مبارک سره د هغوی سلسله جوړه شوه او په آغاز کې زما والد صاحب د یوسف خیر باباجي صاحب مرید و نو الله جل جلاله طریقت په میدان کې عرفان په میدان کې یو لوی کمال ورکړی دی او دا زموږ د استاسو پورې دارالمدار دی د الله دوست چې دی دا یاد ساتئ دا زموږ د استاسو عقیدې پورې دارالمدار لري د الله دوست چې دی کتابونو لیکلي دي د ده طاقتونه هغه وخت کې دومره سیوا نه وي چې کله دی په ظاهري حیات باندې ژوندی وي چې کله یو الله دوست قبر ته راشي او آخرت ته راشي د ده طاقتونه نور هم سیوا شي نو دې مبارک په دې علاقې کې تشریف فرما دی یقینا د ده فیوزات و برکات دا د دې خبرې دلیل دی چې کوم رونق دی او رڼا دی دا د دې خبرې دلیل دی چې د ده مبارک فیض په علاقه کې نور هم سیوا شوی معززو مسلمانانو ورونو په دې فتنې دور کې صحیح العقیده عالم پیدا کول چې هغه تاسو له لمونځونه درکړي هغه تاسو بچو ته تعلیم ورکړي زه وایم په دې پروفیتر دور کې د دین لوی فضل او کرم بل څه نشي کېدی ځکه چې د عالم پورې د کلي ملا پورې یو عالم دین پورې زموږ او ستاسو ایمانونو تعلق دی کده صحیح وي د مقتدی د شاګرد ایمان او عقیده به هم صحیح وي او که مولا د چا غلط شي عوام کله هم په خپله نه خرابېږي دا یاد ساتئ
ځکه عوام سره په خپل علم نشته. عوام په قرآن ډایرکټ نه پوهېږي، عوام په حدیثو ډایرکټ نه پوهېږي، عوام په خپل ډایرکټ نه خرابېږي. همیشه چې عوام روح غلطي طرف ته اوړي او دوی بېلارې کېږي، د هغې کې غټ لاس چې دی هغه د مولا او دا به تاسو ګورئ چې په کومو علاقو کې بدعقیدګي راغلې ده. دا زما ګوره تجربه ده چې کوم کلي کې ما ته خلک وایي چې په دې کلي کې بدعقیده عوام زیات دي. پر خلکو په نظر په عوام وایي ګوره مولا ته به چا توجه نه ورغلو. نو دا زما تجربه ده. زه د هغې کلي کې تحقیق کوم، د کلي خلکو نه تپوس کوم چې استاد ستاسو په کلي کې زموږ د عقیدې څومره علما دي او څو امامان ستاسو په کلي کې زموږ دي، نو چې ویې لټوو یا یو وي او یا یو هم نه وي. خلک په بدعقیده کېږي نه. عوام خو د ملا اوري. محراب منبر نه چې څه ورته بیانوي، په جنازه کې چې څه ورته بیانوي، په ترجمه کې چې څه ورته بیانوي، عوام خو هغه طریقه خپله. نو دا د الله جل جلاله تاسو ته زه دې لپاره وایم چې دا د الله جل جلاله یو لوی نعمت دی او لوی فضل دی چې تاسو ته استاد چې دی الله پاک صحیح العقیده درکړی. او معزز مسلمانانو ورونو، چونکې دا پروګرام چې دی د ماشومانو دستار فضیلت هم دی او میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هم دی، په خپلې علاقې چې دی علماو به تاسو ډېر نظر ساتئ. عالم به امام به صحیح العقیده ساتئ. بد عقیده عالم هغه ډېر لوی تاوان کوي. نعره تکبیر، نعره معزز مسلمانانو ورونو، څومره چې زمونږ علاقې او وطنونه خرابېږي او عوام چې څومره خرابېږي، په عوامو کې کوم عوام عقیده خرابېږي چې دی کله پرهیز په دین کې ختم کړي. انسان چې مریض شي ډېر علاج کوي خو ډاکټر دلته پرهیز هم ښیي چې صاحب دا دوایي به هم خورې خو ورسره پرهیز به هم کوي. که پرهیز نه کړي بیا د مرض بیا هم نه جوړېږي. چې څومره عوامو کې زمونږ دوستانو کې څوک پرهیز کوي بدعقیده ملانا، د هغې عوامو عقاید بچ پاتې کېږي. او کوم یو امي چې ځان تکړه ګڼي چې استاد زموږ په کلي کې فلانی ملا هم ترجمه کوي او فلاني ځای کې هم ترجمه کېږي او زه ورځمه زه به اورم، نو د هغې امي بیا عقیده بچ نه پاتې کېږي. عالم باندې دارومدار زموږ او ستاسو په هغې باندې او زه به د دې په رڼا کې چې غلط قرآن مجید فرقان حمید څوک بیانوي څنګه سړی خرابېږي، زه به تاسو ته د مسلم شریف نه د امام مسلم په کتاب الایمان کې یو واقعه ذکر کړې ده، هغه به زه تاسو ته واورم چې تاسو عقیده جوړه شي چې بھئی موږ به د هر مولا نه قرآن مجید فرقان حمید نه اورو او موږ
بخبل بچے ہر ملاتن کے امام مسلم کو مسلم شریف کے کتاب الایمان کی ذکر کئی یزید الفقیر کو نم باندے یہ تابعی در شرف نعاد يزيد الفقير وين قد شغفني رأي من رأي الخوارج ويزد خوارج بيدين خلقه وده صحابه والدور كي چكم خوارج راوتي وده دين پنام باندې او ده صحابه بخلاف كي چه دینداری جوڑا کڑے گا ويزد اغير دل تور وارد نو سچلو شو چکل ورواړی دما نو ما قرآن مجید چې دی دا او وی سره وی قرآن مجید میں چکل دا خوارج سره وی نو زه خارجي شوم مخکینه چې کوم عقیده وا ما پرې خدا نوې عقیده تلاړم وې زمون چې څومره ټوله دا تابعی وایي چې زمونږ څومره هغه ملګري وو هغه مونږ ټول رايوځای شو او مونږ اراده وکړه چې نريد ان نحج ثم نخرج على الناس مونږ باور د خوارج خپل ټولې چې دی هغه به حج ته لاړ شو حج به وکړو بیا به چې دی حج نه بعد ثم نخرج على الناس په خلکو باندې به خپاره شو نو خلکو ته به د خپل دین بیان دا تابعین الزوم پکې شامل شو وتكل لاړو فمررنا على المدينة فإذا هو جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوس دا تابعین وایي چې زمونږ هغه ډله چې دی په مدینه منوره چې ورغلو مسجد نبوي شریف ته داخل دي وایي چې کله ور داخل شو نو مسجد نبوي شریف کې حضرت جابر رضی الله عنه مبارک ناست دی د حضور علیه السلام صحابي د مدني جانان غلام ناست دی د حضور علیه السلام شاګرد ناست دی او وایي چې سبا قوم ته چې درس ورکولو او څه شي درس ورکولو درس د دې خبرې ورکولو قوم ته چې محبوب علیه الصلاة والسلام په جهنميان چې د مبارک په شفاعت باندې وا جهنميان د جهنم نه را بهر کیږي او جنت ته داخليږي دا خبره د مالک په توجه واورئ عوام اکثر دا تمیز مونږ نه کوو استاد راغلی دی جمعات کې امام کو استاد دی چې ماشومانو ته سبق وایي دا هم څوک نه کوي چې استاد څوک دی استاد د کوم ځای نه راغلی دی د کومې مدرسې نه سبق ویلی دی اوس یزید الفقیر وایي چې زه لاړم په مسجد نبوي شریف کې چې جابر رضی الله عنه دا خبره وکړه چې جهنميان بعد محبوب علیه السلام په شفاعت باندې د جهنم نه را بهر کیږي وایي زه ورته ودرېدم مسجد نبوي شریف کې صحابه کرام ناست دي تابعین ناست دي او دوی وایي زه ورته ودرېدم او په کوم انداز صحابي رسول سره خبرې کوي دا انداز ګورئ ورته وایي یا صاحب رسول الله اے د رسول الله صحابي دا څه خلکو ته بیان دا خو د غلط بیان چالو کړی دی دا خو د قرآن خلاف لګي اوس د غلطو خلکو سره قرآن ویلی دی د یو مونه کتل چې مسجد نبوي شریف کې د یو مونه کتل چې د رسول الله غلام دی صحابي دی رسول الله مبارک نے په خپله قرآن ویلی دی چې دومره مې دا
فکر بدل شوی نو ورته وایي چې صاحب ته د قرآن خلاف لګېږي وایي چې څنګه نو آیت د قرآن نه ورته وویل وایي ما ورته د قرآن نه آیت وویلو چې ته غلط لګېږي رسول الله مبارک په جهنمیان د جهنم نه نه رابهر کړي دا د قرآن خلاف نه لګېږي وایي ما چې هغه څنګه وایي چې الله پاک فرمایي کلما ارادوا ان یخرجوا منها قرآن بیان کوي کله چې جهنم د جهنم ته راوتلو اراده وکړي نو قرآن وایي اعیدوا فیها دا به بیا په جهنم کې ورننوځي دوی به د جهنم نه وتلو اراده کوي قرآن وایي اعیدوا فیها دا به بیا جهنم ته ورننوځي وایي چې وګوره قرآن وایي جهنمیان به د جهنم نه نوځي او ته خلکو ته وایي چې محبوب علیه السلام به جهنم نه جهنمیان را بهر کوي او جنت ته وایي داخلي وګوره د قرآن خلاف لګي نو دې مبارک چې دې په پوه شو دې په ورسېدو چې دا غلط خلکو له لاس نه ورغلی دی دا غلطه ترجمه چا سره ویلې ده دې په قرآن غلط چاپوی کړی دی چا صحیح ترجمه ورته د قرآن نه کړی نه ته مبارک ورته تپوس ورته فرمایي اتقرأ القرآن ای صاحب قرآن دی ویلې دی ورته په جواب کې وایي قلت نعم ها قرآن مې ویلې دی ځکه په قرآن نه جواب درکوم دا تاریخ په دې خبرې گواه دی امي چرته شعر نادر ورانه دی ورانه په عوامو کې نه دی ورانه ټول په مليانو کې دی خیر او شر د مولا په لاس کې دی که خوښه شي خلکو ته به خیر رسوي که خوښه شي خلکو ته به شر رسوي دا نو عوام اکثر وایي دا هم مولا دی هغه هم مولا دی دا هم شیخ الحدیث دی هغه هم شیخ الحدیث دی ورانه خو به شیخ الحدیث کوي ورانه خو به شیخ القرآن کې چې غلطه ترجمانی د قرآن او حدیث کوي اوس چې کله دې مبارک په کوشش چې د قرآن ویلې نو جابر رضی الله عنه مبارک ورته تپوس کوي چې سیوا په قرآن کې د هغه ځای ویلې دی چې مدني جانان په مقام محمود باندې فائز کیږي او دې به د خپل ګناهګار امت شفاعت کوي دې ورته په جواب کې وایي قلت نعم ها دا ځای مې هم ویلې دی وایي چې دا ځای مې هم ویلې دی نو بیا به داسې کېږي یو ځای کې وایي چې شفاعت به کوي جهنمیان به د جهنم نه رابهر کوي او دا چې کوم آیت وویلو هغې کې خو دا راغلي دي چې جهنمیان د جهنم نه بهر اراده وکړي تللو بیا به بیا جهنم ته داخلېږي نه ته مبارک پوه کړو وایي چې صاحبه کم آیت کریمه چې تا ویلی دی هغه د مؤمنانو باره کې نه دی هغه خو د کافرانو باره کې دی او کافرانو په بابت راغلی دی کلما ارادوا ان یخرجوا منها چې کافران د جهنم نه بهر وتلو اراده کوي نو ایمان دولت ورسره نشته بیا به بیا واپس جهنم ته داخلېږي او مؤمنانو سره خو د ایمان دولت دی د ایمان دولت په برکت باندې به مدني جانان د هغوی شفاعت کوي جهنم نه به وځي او جنت ته به داخلېږي سبحان الله سبحان الله دا تابعی وی یزید الفقیر وی چې ما سره کوم جماعت وکړه هغه چې بهر راووتو مې چې خفه کېږي ما مونږ بېلارې شوي یو مونږ ته غلط قرآن مجید ښودلی شوی دی وی بیا مې هغه دوستان بیا زړې عقیدې ته راواړوي ما مقصد دا دی معززو مسلمانانو قرآن مجید فرقان حمید باندې پوهېدل پکار دي هغه علم غواړي هغه پوهه غواړي د الله کتاب دی دنیا کې یو تکړه سړی لیکلی شوی کتاب هر څوک نشي ویلی وایي چې صاحب دا خو ډېر مشکل لیکلی دی نو د الله کتاب خو ډېر جامع کتاب دی څومره چې زمونږ د مخالفت دا ملیان دي ترجمې کوي
آیت بد کافران متعلق وی، آیت بد بوتان متعلق وی، آیت بد مشرکان متعلق وی. نو تاسو عوام ته څه پته لګي؟ تاسو ته پته لګي چې دا آیت د کافرانو متعلق دی، دا د مشرکانو متعلق دی. هم هغه آیاتونه راغلي کله پر رسول الله مبارک ورچسپان کې چې هیڅ نشي کولی، کله د الله په دوستانو ورچسپان کې هیڅ نشي کولی، کله به یو بابا یادوي، کله به بل بابا یادوي. نو عوام وایي چې هو دا په قرآن کې د باباګانو رد شوی دی. ټولو خلکو له یو سوړ دین او زړه عقیده په دې خبرو باندې خراب وي. نو مقصد زما دا دی چې قرآن مجید فرقان حمید باندې پوهېدلو دپاره موږ د یو صحیح العقیده عالم ته کینو. قرآن مجید فرقان حمید کے رب ذوالجلال ارشاد فرمائی، رب کائنات فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. رب کائنات جل جلالہ بقرآن عظیم الشان کے خپل محبوب کا فرمائی، محبوب کریمہ دے بندگانو تا اعلانو کا یا اللہ سے اعلانو توکما محبوب کریمت و دعوی ورنو کا کم دعوی و دعوتاو کا انما انا بشر زب مثل بمثال انسان یما. سبحان اللہ. زب مثل بمثال انسان یما. اس دیو صاحب ہوئی چھو استادا آیت کریمہ پر ترجمے کے متعلق زیادہ کو آغا سنگا وی چی انما من بیشک انا من زا بشرون من انسان دی خدا مطلب دی بیشک سی انسان یما او تا ترجمہ کو چی زبی مثل بی مثال انسان یما دادی لکن دینا اکرا نو معزز مسلمانانو تاسو تنوین پیجنے تنوین ستوئی دو زبر دو زیر دو پیش تنوین ہوئی. پدی آیت کریمہ کی بشرون پر آبانی تنوین راغلی دی، دو پیشون راغلی دی. بشرون شتپی کنشتپی علمی خبری دی کنا عوام پہ کوئی اور گران شی، اللہ پہ کتاب باندې عوام کوئی اور گران شی. بشرون باندې پر آبانی چکم تنوین راغلی دی، دو پیشون راغلی دی. دے متعلق زمون کا براغت کتابوں نے لکھی چی یا بدا تنوین تحقیر دا پار راضی، سپکوالی مانے دا پار برازی، یا بدا تعظیم مانے دا پار راضی، عظمت دا پار برازی، نیوالی مانے دا پار برازی. نو بشرون کے خود تنوین کا سوک ہوئی چی تحقیر دا پار دی ایمان نخلاصی گی چی محبوب علیہ السلام علیہ باللہ ہوئی چی انما انا بشرون زیو سپک بشر یما، زیو حقیر بشر یما. انسان دا دائرہ اسلام نا پہ خارجی گی نا بشرون پاندے چکم تنویر راولے دے، دا تعظیم دا پارا دے، دا عظمت دا پارا دے، دا نیوانی دا پارا دے. محبوب کریم دعوکی انما انا بشرون زیو لوی انسان یما زبی مثل بی مثال انسان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یو دعوت پیسو جلال دا پر اکڑا پا آیت کریمہ بزان کوئی کوئی زمون دا میلادونو مقصدم دا دا کله کله دا وی چې زمون دا خپل محافلو اغا غرض او مقصد فوت شي. بس راشه استاد کیسه کہانی وشو تاسو یو میلاد لوزي نه نه میلاد شریف چې دی دا زمونږ مشرانو دې دپاره کړې ده، دا زمونږ تبلیغي اجتماع دی. په دې کې زوړ دین زړه عقیده بیانېږي، هسې ملا مخالفت کوي، هسې میلاد ته بدې ردې وایي، هسې میلاد ته بدعت او شرک وایي. هم دې د وجې نه مخالفت کوي چې دوی پوهېږي چې دې کې به دوی زوړ دین او زړه عقیده بیانوي. نو چې میلاد شریف ته کله هم راځي، میلاد شریف نه څه ځان سره وړئ چې دې مجلس کې موږ څه واورېدل، یو آیت باندې ځان پوه کوئ، یو حدیث باندې ځان پوه کوئ، اصحابو یو خبره ځان سره وړئ. نو قرآن مجید فرقان حمید کې یو دا محبوب علیہ السلام څه وکړه، انما انا بشر زه بې مثله بې مثاله بشر یم.
تاسو پشانتی یم اول یو فرمایل بے مثل بے مثال بشر یما بیا وی تاسو پشانتی یما نو دو دعوی دی ورسره رب ذوالجلال جوخت و دلیلونه ذکر کړي اولی دعوی دلیل ته ګورئ محبوب علیہ السلام طرف ذوالجلال فرمائے محبوب داؤ کا انما انا بشر زبی مثل بمثال بشر یما دلیل صدی یوحا الیا ما طرف تا وحی کولشی زد وحی بوجھ برداشت ہوما زما سینی مبارکی کہ اللہ تا وحی بوجھ برداشت کولو طاقت خیرے اے زما امتیانو تاسو وحی بوجھ مشے برداشت کولے وحی بوجھ برداشت ہوما زکزب مثل بمثال بشر یما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ انما انا بشر مثل بمثال بشر یما دلیل پہ باندھ سدے یوحا الیا ما طرف تا وحی کولیشی زد وحی بوجھ برداشت ہوما دونے دانے دلیل مانے مثلکم دستاسو پشانتے یما سخبرے کے دستاسو پشانتے یما انما الہکم الہ واحد اے خلقو سنگ جتاسو دے خدے بندگانے زوم دا علی خدے بندے یما سنگ جتاسو یو معبود منے زوم آغا معبود منما پا خدے یو کے دلو کے دستاسو پشانتے یما معبود پا یو منو کے دستاسو پشانتے یما باقی بے مثل بے مثال یما سبحان اللہ سبحان اللہ پا یو خبرے کے زمون پشانتے محبوب علیہ السلام بس کہ جسن من یو معبود منو محبوب علیہ السلام آغا معبود منو دے ولی ورطو فرمائل رب کائنات ورطا فرمائی چے محبوبہ تو بے مثل بے مثال بشرے تا تو ہمیں داسے کمالات در کری دی عقل منلے کو تیار نہ دے کاغا کمالات در نبندگان اولی دل چل قدر تا خدے ہونوائی چدا امدغا خدے دے امدغا طاقتون ورسر دی محبوبہ ورطا ہوایا چدا خدے یو منلو کی دستاسو پشان دے یما خدے نیما معبود نیما اللہ نیما خالق نیما خالق یو ذات دے دا اللہ پہ یو منلو کی دستاسو پشان دے یما باقی رب ذوالجلال بے مثل بے مثال پیدا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب علیہ السلام مبارک ایک جملہ لوازمات خلق بتاوئی چھے دوی بشر نمانی پروپیگنڈا کی نا سوچ حضور علیہ السلام انسان نمانی اگر کافر دے اب مسلمان نشی کے دے کافر دے اے منگے انسان منو او انسان دا پاس ٹول لوازمات دا انسانیت ورطا منو ذکر قانون دالے اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمه قانون دالے چکل یو شے ثابت شی داغی ٹول لوازمات پورتا ثابت دیگی من محبوب علیہ السلام تا بشریت انسانیت منو او دا انسانیت ٹول لوازمات ورطا منو انسان خاصا دالے دے بولی کی من محبوب علیہ السلام تا خود منو انسان قتل اور یدر کئی منگل تاغمن انسان گرزیدل داغی لازمت منگل گرزیدل منو انسان باندے بخولر آلی من محبوب علیہ السلام تا خول مبارک منو انسان پا بدن کی بوینوی من محبوب علیہ السلام تا وین مبارک منو خو فرق زمون کو بدقید ملا کے صدے من وی ملا محبوب علیہ السلام انسان دے بشر دے بشریت طول لوازمات ورسرشتا اور فرق دالے منگوئی انسانیت دے ہم بے مثل بے مثالا اور طول لوازمات دے انسانیت دے ہم بے مثل بے مثالا سبحان اللہ سبحان اللہ عام انسان ورطا موایا عام بشر ورطا موایا عام انسان بندے تذکرے میں کوا
सलात व सलाम हर यौ कमाल बेमिसल बेमिसाल पैदाइश मुबारक बेमिसल बेमिसाल बचपन बेमिसल बेमिसाल जुआनी बेमिसल बेमिसाल आखिरी उम्र बेमिसल बेमिसाल सर मुबारक नवाला तरखबो मुबारक को पूरे हारी और अंदाम बेमिसल बेमिसाल ताकत बेमिसल बेमिसाल सखावत बेमिसल बेमिसाल अखलाक बेमिसल बेमिसाल शुजाअत बहादुरी बेमिसल बेमिसाल हारी और कमाल द महबूब अलैहिस्सलाम के सड़े उगोरी इंसान को जरूर दे बशर को जरूर दे कुरान मजीद फुरकान हमीद वही और कुरान फरमाई छे इन्नमा अना बशरुन ए खल्क से आम बशर में मा ज़बे मिसल बेमिसाल बशर सुभान अल्लाह ज़के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर यौ कमाल बेमिसल बेमिसाल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बचपने के दे मुबारक पसंदों की तशरीफ फरमा दे रब्बे जुल जलाल शान में कुर्बान शुमा दासी माशूम वाले और तातवाको जंगों के दे मुबारक प्रोत दे मदनी जाना मुबारक चेकर गुत पसंदों के दासी और फजी नस्बोग में दे फावर सरमंड की करच मदनी जाना मुबारक गुत मुबारक दे फावर फजी नस्बोग में दे फावर सरमंड की रब्बे कायनात को माशूम वाले के नन से इज़्ज़त हैरान दे चे बस स्पोक में तसंग और समा स्पोक में के बसंग तसरुफ कमा स्पोक में तबज़मा संगर सयूशी खुदार कुर्बान दे इमामुल अंबिया शमा कब नबी और रसूल पर मिलाद के चिमंगौता सुराज मयो जमा नबी और रसूल सरा पमा शुवाली के पसंगों के स्पोक में दो बिगड़ी सुभान अल्लाह ज़का आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला फरमाई दे मुबारक फरमाई चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाई रब्बे जुल जलाल महबूबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अल्लाह तुमने शान दर करे दे माशूम वाले बेमिसल बेमिसाल दर करे दे कता पुकुत मुबारक देखो इशारा करे दा रब्बे जुल जलाल जल्ल जलालहु उस्ताद लोग दपारस को में तैयार करे वा कता बदी तरफ दे इशारा उकरा को में बदी को तमन दरना और के महबूब अलैहि सलाम बदी को इशारा उकरा को में बदी को मन दरना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम मुबारक पैदाइश बेमिसल बेमिसाल चेज़ंगो तदे मुबारक रालो रोम बेमिसल बेमिसाल चेदे मुबारक पर गरजेदा वादशो गरजेदे उन बेमिसल बेमिसाल सुभान अल्लाह मुअज़्ज़ज़ मुसलमान नूरनो बीबी हलीमा मुबारक दे जान सरनावड़ी महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम जुआन हराई सबे मिसल बेमिसाल ज़िक्र अब्दुल जलाल फरमाई महबूब अल्लाह का इन्नमा अना बशरुन ज़बे मिसल बेमिसाल बशरियमा ज़रब्बे जुल जलाल बेमिसल बेमिसाल इंसान पैदा करे मा महबूब अलैहि सलाम चकला हलीमे भी बेनाम सरवा उसको दद मुबारक की वखोर दे शीमा को बांधे आका मुबारक पगरमों के जान सरे बहार बाजी इमाम जलालुद्दीन सैयद रहमतुल्लाह ताला ने किताब की लिखने ने चकल पगरमों के दे मुबारक जान सरमार को बीबी हलीमा और तफशवा हैरान शवा दा पगरमों के चरतरान मदनी जानान मुबारक दे माशूम बांधो बनवर लगे नहीं दा बनवर पाजा खड़े दा बनवर करमो तकलीफ वर पड़े पर मंडा मंडा बोले बच्चे पसे रवानी चकले रा पैदा करा नदे मुबारक आशी माता फरमाई जे जमा बचे दा मुबारक ते वले रा बाहर करे दे दा खुद पनवर बांधे हुआ हलो दा खुद पर गर्मी बांधे हुआ हलो शीमा भी वक्त आस गई जे जमा
مورے کم وقت میں چلاؤ کو کرا باہر کڑے دے ند مبارک باندے ورن دے لگے دلے کلچ کو نرا بارشو دا باندے پرا پاس دورے زیو ٹکڑا آنا کدی اوڑے بمیتے خوا منڈکڑا اوڑے زی بدے خوا پسے منڈکڑا کدی اوڑے بمیتے خوا منڈکڑا اوڑے زی باور پسے تے خوا منڈکڑا اے مورے سمرا چپ برمو کی ماسر گرزے دلے دے زہو گرمی وحلے ما خدا اوڑ تمہیں گرمی ندر سے دلے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت معزز مسلمانوں مدنی جانان مبارک آلیو کمال بے مثل بے مثالا حضور علیہ السلام مبارک ہر عظمت بشریت بے مثل بے مثالا ہر یو انسان باندے خلرالی تاسو گورے کے مقتدے کشے خلدیس تے خلد انسان لازم دے چھے خلب پر انسان باندے رالی خوزار قربان دا مدنی جانان نشما مدینہ منورے حضران و ترانی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بچے میں وعدہ دے عطر را سر نشتا خوشبو را سر نشتا غریبانی چپک پل بچے باندے استعمال کما مدنی جانان مبارک دخبر بدن مبارک نفل مبارکا پیو شیشے کے ورطہ بندے یو بوتل کے ولا بندے آگا فل مبارکا آگا زنان ازان سرونی چکلے رام گناو کرا پخپلے بچے باندے امگلا سیرت کتابوں نے کی چکلے محبوب علیہ السلام فل مبارکا پخپلے بچے نال باندے امگلا نو تو مدینہ منور ٹوڑ کسون خوشبوئی رارانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ رب ذوالجلال و فرمائی محبوب کریم دعووں کا انما انا بشر زبے مثل بے مثال بشر یما زمان ٹھول لوازمات بے مثل بے مثال دی آلہ حضرت امام عشق و محبت دا محبوب علیہ السلام دا موجزہ پیو شیر کے بیانے آلہ حضرت فرمائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ٹھول کتابوں میں چاند کر ٹھول کتابوں میں مطالعہ کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سر مبارک نوالا طرف کو مبارک پورے ہر یو اندام دے دا گل پشان تیرا تخکاری سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ فرمائی سرتا بقدم ہے تن سلطا نظم البھول لب بھول لتحل بھول لبتل بھول لزق البھول علی امام عشق محبت فرمائی یا رسول اللہ کتا شنڈ مبارک ماہو کتنے پر کتابوں کے ستاجب مبارک ماہو کترا ستافل مبارک ماہو کترا ستابدن مبارک ماہ مطالق رو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ داد بدن ہر مبارک کہیں سجدے ماتب کتابوں کے دگل پشان دخکانا شوار سبحان اللہ یا حضرت فرمائی واللہ ہے جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن بھول آلہ فرمائی رب ذوالجلال پساب میرے قسمی محبوب کریمہ داس خل مبارک رب ذوالجلال درکڑ دا کئیو ناوے باندے یو دلہن باندے ستاف والا مبارک لگے دلے دا بیعت دلہن او ناوے تا ندہ خوشبو ضرورت راغلے دے او نورتا دا گلونو ضرورت راغلے دے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب علیہ السلام جون مبارک او ذات مبارک آئیو فیل بے مثل بے مثالا ذکر قرآن کے اللہ ورطہ فرمائی محبوب دعووں کا انما انا بشر
زه بې مثله بې مثاله بشر یم. معززو مسلمانانو ورونو، د دې دورانیې نه هم لږ ورتېرېږي محبوب علیه السلام خپل تر ابوطالب صاحب سره روان یې، اشیاخ قریش ورسره دي، قریش سرداران ورسره دي. محبوب علیه السلام د یو ځنګل نه تېرېږي، په یو ځنګل کې په غره کې یو راهب ناست دی، عبادت کې مشغوله دی. هغه راهب تماشه کوي. کله چې دا اشیاخ قریش سرداران ورته رانږدې شو، هغه راهب د غره نه ورته راښکته کېږي او قریش سردارانو ته وایي چې ای د قریش سردارانو، دا کوم ماشوم هلک چې تاسو ځان سره روان کړی دی، دا د وخت نبي او رسول دی. سبحان الله سبحان الله. فقال له اشیاخ قریش سرداران ورته وایي چې ای راهبه، تا ته څنګه پته ولګېده چې دا د وخت نبي او رسول دی، دا خو لا هلک دی؟ هغه راهب ورته وایي چې ای د قریش سردارانو، تاسو چې کله دې غره کې را روان وئ، ما پره د غره تماشه کوله، د دې وادي هر یو بوټي ته ما وکتل او هر یو پاڼې ته مې وکتل، نو دې هلک ته یې سجده لګوله. سبحان الله سبحان الله. نو هغه راهب ورته وایي چې ای اشیاخ قریش، ما په کتابونو کې دا ویلي دي ولا یسجدان الا لنبي، بوټي او کاڼي سجده نه لګوي مګر د وخت نبي ته لګوي. نو چې دا کاڼي او بوټي مې په سجده باندې وکتل، ما وایي چې د قریش سردارانو سره کوم هلک چې را روان دي، دا د وخت نبي او رسول دی. سبحان الله سبحان الله. هر یو کمال د محبوب علیه السلام بې مثله بې مثاله، هر یو دورانیه بې مثله بې مثاله، کائنات هر یو شی پېژني چې الله رسول دی او رب ذوالجلال ورته شان ورکړی دی، مقام ورکړی دی، عظمت ورکړی دی. او اوس هم دا طریقه کار دی، خو چې چاته الله پاک سترګې ورکړي، دا د محبوب علیه السلام حدیث دی. حضور علیه السلام فرمایي دو بدبخت مخلوق ما نه پېژني، ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا كفرت الجن والانس. په جناتو کې مې بدبخت جن نه پېژني، په انسانانو کې مې بدبخت انسان نه پېژني. ولې نفرت را سره لري، زما عظمت ورته پته نه لګي، بغض را سره لري. دا دوه انسانان مې نه پېژني، دوه مخلوق مې نه پېژني، باقي په دنیا کائنات کې هر یو شی ما پېژني چې زه د الله نبي او رسول یم. سبحان الله سبحان الله. هر یو کائنات کې هر یو شی پېژني چې امام الانبیاء دا د الله نبي او رسول دی او رحمتا للعالمین نبی دی. مشکلات هم د ده په در باندې حل کېږي. معزز مسلمانانو، محبوب علیه الصلاة والسلام صحابه سره ولاړ دی، یو منډې راوهي، زرګونه د خولې نه راوځي. محبوب علیه السلام صحابه ورمخکې کېږي، دا رسول الله دا خلا کلمه ښکاري چېرته تاسو ته تکلیف درنه کړي. معززو مسلمانانو، کله چې هغه وخت مدني جانان ته رانږدې شو، مدني جانان ورته وکتل، صحابو ته فرمایي ای زما صحابو، اوښ لیونی نه دی، دا د خپل مالکانو نه تنګ شوی دی، زما درته را روان دی چې رحمت راته میلاو شي. سبحان الله سبحان الله. صحابه کرام اخوا شو، اوښ راځي د مدني جانان په قدمونو کې څملي. صحابه کرام فرمایي څلورو نیکانو ډنډې راخیستې دي، اوښ پسې را روان دی. مدني جانان ته راغلل، مدني جانان ورته فرمایي ای د اوښ مالکانو، تاسو ته د اوښ دومره بچي راوړي دي، دومره نسل یې ستاسو په کور کې ولاړ دی، دا خو اوس بوډا شوی دی، تاسو ځواني کار پرې راغلی. هغه نیکانې رسول الله مبارک ته عرض کوي یا رسول الله یا حبیب الله، دا دومره کیسې زمونږ د کور چا دلاو کړې، د ده د نسل نه چا خبر دی، د ده د بچو نه چا خبر دی. مدني جانان ورته فرمایي چې ای د اوښ مالکانو، ستاسو راتګ نه وړاندې اوښ ټوله کیسه ماته بیان کړې ده. سبحان الله بشکا سبحان الله. ای کائنات هر یو شی پېژني چې الله نبي او رسول دی. مدني جانان مې ورته فرمایي چې ای د اوښ مالکانو، خوښه مو نه دی چې د اوښ سودا را سره وکړي؟ وایي چې یا رسول الله سودا یې کوو. مدني جانان په بیعه باندې واخیستو، اوښ د مدني جانان د قدمونو نه راپاسي،
او مدني جانان ورته فرمایي چې یوه دینه بعد دې چې څومره زندگی پاتې ده مدینه منورې باغونو کې ګرځا او خپل زندگی تیروه. تاریخ ته دې خبرې ګواه دي. هر یو شان بے مثل بے مثال دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر کی زندگی مبارک ہم بے مثل بے مثال. سبحان اللہ. قبر زندگی ته عام انسانانو په شان نه دی. څنګه چې بچپن پیدائش بے مثل بے مثال، بچپن پاک بے مثل بے مثال، ځواني بے مثل بے مثال، آخر عمر زندگی بے مثل بے مثال، اس قبر زندگی مبارک ہم بے مثل بے مثال. سبحان اللہ. فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی ظاہری صحابی ما چه مدنی جانان سر قبر کے موجود ما کڑا چه مدنی جانان ترفیع مکمل شو معزز مسلمانانو. فضل ابن عباس فرمائی ما ارادہ اکڑا چه دا قبر مبارک نبار شما آخری دیدار میں دا مدنی جانان اکڑو. فضل ابن عباس فرمائی کڑا میں چه نظر پا مدنی جانان باندے ہو لگے دو یتحرک شفتیه دو مدنی جانان مبارک پر شنڈ مبارک فضولی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فضل ابن عباس فرمائی زہران شما مدنی جانان پدے نوی کور کے سویل واری وہ اخبر بگنے مدنی جانان شنڈ مبارک تو انیس دیکھ رو وہ چبت میں انیس دیکھ رو مدنی جانان دعا کولا رب ذوالجلال امت میں بخیر. سبحان اللہ. بل امت دپارا مدنی جانان اوسم دعا کانے کئی او دعوا نہیں اوسم ٹول عالم پیجنی چه مدینه منوره جانان خاتم النبیین دے. سنگه چه پجوان هر یوشی پیجندو کانو پیجندو بوٹو پیجندو لرگو پیجندو هر یوشی پیجندو چه دادا اللہ نبی و رسول. آخری خبر باقی زمون دا علاقی او حجی سے دی حرم شریف کے ډیر خدمت وکړو. حاجی خورشید نامه یو ځل موږ د پکور کې میلاد وکړو. میلاد شریف تلاړو د الته کې خادم دا زمونږ ټول خبرې الته په موبایل باندې واورېدې. د په مسجد نبوي شریف کې ناست نو اخر کې چې مجلس ختم شو مونږ یو نور ته چې داسې کار وکړه حاجي صاحب هلته موجود دی پاک ځای کې دی نو ته دا موبایل راوړه د لوډ سپیکر ته ونیسه دی به یو ځای نه دعا کوي مونږ به امین پې وایو. ورور د لوډ سپیکر ته موبایل راوړو خلکو شکریا یې ادا کړه او د شکریا نه پس وایي عوام چې عوام ای زما ملګرو همدغه عقیده راټینګه کړئ. وی خلق دا خبره کوي چې بهر کس لاړ شي نو یو عقیده خرابېږي. وی چې نه زه چې دلته حرم شریف ته راغلی یم او د مدني جانان خدمت کې لګی یم نو زما عقیده نوره هم مضبوطه شوې ده. سبحان اللہ. وی چې ډېر واقعات مې کتلي دي صرف ستاسو د تسلي دپاره یو واقعه ویم. وی چې مونږ دلته دوه قسمه خادمان یو با ادب چې دربار رسالت شان پیژنو یو بی ادب دی چې رسول الله مبارک دربار رسالت شان نه پیژني. نو دې مبارک وایي دې مبارک فرمایي چې څه وشو. فرمایي یو شپه د خدمت نه فارغ شوم یو ملګری ناتوان راسره و مې چې زه مدینې منورې جانان خوا کې به کښېنو او یو دوه ناز شریفه به راته ووایي. نو حاجي خورشید وایي چې موږ کله کېناستو نو دې دوران کې یو پیشو حرم شریف ته راغله او هغه موږ سره کېناست. حاجي خورشید وایي کمال خبره دا ده چې کله دا پیشو راغله کېناسته وایي دومره ډېرې وژړل دومره د سترګو نه اوښکې راغلې د پیشو چې داسې په ژړا ما کله انسان هم نه و کتلی. زارو کتار جاڑی مدنی جانان دربار کی حاضری لگئی وی دی کی یو شورتے والا مرکری ورطا فکر شو جدا خو پیشو ناستا ہے وی یکی دا شڑلو کوشش ہو. آجی خورشید وی چکل پیشو وہ شڑلے شوا
وای چې تر څو پورې زما نظر لګېدو او د پیشو پسې ما کتل پر یوه قدم باندې پیشو روانه وه مدني جانان ته خپله شانه ده ولاړوي سبحان الله سبحان الله حاجي خورشید وایي چې دلته خو موږ د انسانانو نه د زناورو نه موږ د دربار رسالت شان پېژنو چې څومره ادب کوي د مدني جانان دربار ته څومره په ادب باندې د مدینې منورې زناور راځي او د محبوب علیه السلام د دربار ادب کوي نو معززو مسلمانانو ورو میلاد شریف چې دی دا زموږ دا یاد ساتئ کله چې میلاد شریف کوئ بې مقصده مه کوئ مقصد آور کوئ ځکه چې میلاد شریف دا زموږ مشرانو دې دپاره کړی دی دوه پروګرامونه زموږ د عقیدې کې دي یو میلاد شریف او یو د یو ولي عرس دا دوه پروګرامونه داسې دي چې دا زموږ اسلافو دې دپاره کړي دي چې په دې کې به زوړ دین زړې عقیدې تبلیغ کړي په کوم ځای کې چې عرس خراب شوی دی او په کوم ځای کې چې د میلاد نه چا ټوکې ټکارې جوړې کړي دي او مو ته خپل مقصد نه ترلاسه کېږي مقصد د دې دا د بزرګانو دا کړي دې دپاره دي که میلاد شریف دی او که د یو بزرګ عرس دی هم دې دپاره یې کړي دي چې دې کې به دا ساده عوام راجمع کېږي او دا به خپل زوړ دین او زړه عقیده اوري رب کائنات ته ستاسو دا مینه محبت ستاسو دا اخلاص په خپل لوی درګاه باندې قبول منظور کړي او رب کائنات ته زموږ د مرشد خانه ته مزید ترقی ورکړي او د مرشد خانه د برکته د پیر سے مبارک دی استانه د برکته رب ذوالجلال ټول دې علاقه ته فیض ورکړي او رب کائنات دې ټول علاقه په شریعت او طریقت باندې خشته کړي اللہ پاک دنگو تاکہ استقامت نصیب کی درود شریف ہوئی چې او شیر نابوی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے نعرے